بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. دا آیتنا مبارکہ دا اتلسمی سپاری دا سورة المؤمنون آیت نمبر 88 نتا آیت نمبر 91-92 پوری آیتنا مبارکہ دی. پدی آیتنا مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالی د خپل قدرت دلائل ذکر کوي د هغه چا د پاره چې څوک د آخرت او د بعث بعد الموت نه منکر دي او هغه کسان چې قرآن مجید نه د حقانیت نه انکار کوي. الله تعالی په دې آیاتو کې د خپل قدرت دلائل ذکر کوي چې هغه الله چې د اسمانونو او د اسمانونو او د عرش عظیم رب دی، د هغه په لاس کې د هر یو څیز اختیار دی او هغه پناه ورکوي د تکلیف نه، د مصیبت نه، د عذاب نه، او چې چا باره کې د عذاب فیصله وکړي نو بیا څوک هغه ته پناه نشي ورکولی. هغه ذات چې هغه بادشاهي او اختیار ټول د هغه په دست قدرت کې دی، هغه ذات دا قرآن په حق نازل کړی دی او هغه ذات به دوباره انسانان ژوندي کوي او هغه ذات سره په خپل خدایي کې او په خپل قدرتونو کې هیڅ څوک بل شریک نشته. په دې آیتونو کې دا فرمایي چې قل تدین تپوسو که نبی علیہ السلام ته الله فرمایي من رب السماوات السبع چې څوک دی رب د اسمانونو د اسمانونو رب څوک دی، ورب العرش العظیم او د اسمانونو هم عظیم مخلوق چې هغه عرش دی، د عرش عظیم رب څوک دی. سیقولون لله نو دی بزر وایي چې خالق د اسمانونو او د عرش عظیم هغه الله تعالی دی. نو قل افلا تتقون نو تدوی ته وایي چې تاسو نه یریږئ د هغه د عذاب نه چې انکار کوئ. قل تدوی ته وایه من بیده ملکوت کل شیء څوک دی هغه ذات چې د هغه په دست قدرت کې دی ملکوت کل شیء د هر څیز اختیار، هیڅ قسمه څیز هغه د الله تعالی او د امر او د اذن هغه نه بهر نه دی. هر یو څیز د الله جل جلاله د حکم او د اذن تابع دی. وهو یجیر او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه امن ورکوي، پناه ورکوي. ولا یجار علیه او چا ملک کله لله د تمام څیزونو اختیار هغه د الله تعالی سره دی. نو قلت دیته وایه فانا تسحرون فکیف تخدعون نو بیا څنګه تاسو دوکه کولی شئ؟ تاسو دا سیس تاسو دوکه کړي او کوم سیس ستاسو هوش او حواس چې کوم دی نو دا ختم کړي دي. بل اتیناهم بالحق بلکې مونږ دا قرآن را لېږلی تاسو ته راتګ مه کړی دی په دې قرآن سره چې دا حق دی، بالقول الصدق چې دا رښتونی قول دی، رښتیا وینا ده په امر د توحید د الله تعالی کې، په بعث بعد الموت کې دا قرآن رښتیا وینا کوي. وانهم لکاذبون او بېشکه دوی په خپله دروغجن دي. ما اتخذ الله من ولد نه دی نیولی الله تعالی څه اولاد، لیس له ولد لا ملائکة ولا من الناس
نه په ملائکو کې د الله تعالی څه اولاد شته او نه په خلکو کې. وما كان معه من اله او نشته د الله تعالی سره څوک بل معبود شریک د عبادت لایق. الله تعالی سره په خدای کې څوک شریک نشته. اذن کچره وی ور سره څوک شریک نو لذهب كل اله نو هر یو اله او هر معبود هغه بدلل کړیو بما خلق په خپل مخلوق سره. هغه به د خپل مخلوق سره شوی او د بل اله سره د بل معبود سره به مقابله کړی و. ولا على بعضهم على بعض نو په دوه خدایانو کې یا په ګڼو خدایانو کې سبب بعض باندې غالب شیو په خپل منځ کې مقابله کړو نو خامخا به یو طاقت ورو او بل چې کوم دینو کمزور نو په یو بل غالب شیو. او که د دوه خدایانو جګړه وي او نو د یو بل پسې اسمان وشته او بل پسې ځمکه وشته او خلک به منځ کې درنیاو. دا نظام به درهم برهم نو هر کله چې دا نظام په خپل ځای باندې قائم دی معلومه ده شو چې الله تعالی سره هیڅ قسمه شریک هغه نشته. سبحان الله پاکی دا الله تعالی پاک دی الله تعالی د هر قسمه شرکاونه عما یصفون دا خبرونه چې کوم دی بیانوي الله تعالی ته نسبت کوي. عالم الغیب والشهادة الله تعالی ذات عالم دی په هغه څه باندې چې د خلقو نه پټ دي. والشهادة په هغه څه باندې عالم دی چې خلقو ته ښکاره دي. فتعالى عما يشركون تقدس وتنزه پاک دی او منزه دی ذات د الله تعالی عما يشركون د هغه نه چې کوم دي الله تعالی سره شریکان جوړي. الله تعالی ذات ته د هیڅ قسمه شریک او د هیڅ قسمه معاون او هیڅ قسمه وزیر او د هیڅ قسمه مددگار ضرورت نشته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. الله تبارک وتعالى زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. نبی عليه السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي. الله د ټولو حاضرینو ناس ته قبول کړي. الله تعالی خپل رضا او د نبی عليه السلام کامل اتباع ونصیب. الله تعالی په دوه جهان خپل عذابونه وساتي. الله تعالی فتنونه مصیبتونه زلزلونه حفاظت فرمایي. کوم مسلمانان چې الله تعالی مبتلا دي په تکلیف کې د هغې تکلیف ختم کړي. الله تعالی د نقصان بدل ورته نعم البدل ورته ورکړي. ټول مسلمانانو حفاظت فرمایي. بیمارانو پریشان حالو بیماریانې پریشانیانې ختم کړي. الله تعالی د مدارس مساجد مراکز خانقاهونو حفاظت فرمایي. مجاهدینو د دین د خادمینو مدد او نصرت فرمایي. حجونو د عمرو سعادتونه بار بار نصیب کړي. ایمان مخاتمه نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.